نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. زما عزتمندو، دا دنیا د انسانانو د پر الله رب العالمین یو امتحانګاه پیدا کړی ده. په دنیا کې چې انسان ته ظاهرا سخکار کی دا ټول اکثر د انسانانو په سترګو کې یو دوکه وي، ځکه انسان په دې باندې ګمان د همیشوالي کوي، خو حقیقت کې دا هر څه همیشه نه دي. کل من علیها فان، دا هر څه فنا کیدونکي دي، ختمیدونکي دي. قرآن کې الله رب العالمین د دنیا مثال بیانې. الله فرمایي وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، ته بیان کا د خلکو ته مثال د جون دنیوي، کما ان دا جون دنیوي پشان د اوبو ده، انزلناه من السماء چې مونږ نازل کړو د اسمان نه. زما عزتمندو، الله رب العالمین دا ډېر حکیم ذات دی او د حکمت تقاضا دا ده چې د یو سیز د بل سیز سره تشبیه ورکړي، نو په دې کې به خامخا ډېر اسرار وي. چېرې الله رب العالمین د دې ژوند دنیوي مثال او تشبیه د اوبو سره ولې ورکړې ده؟ په دې کې څه فایده ده؟ علما فرمایي چې ګوره د اوبو مثال سره د دې د وجې نه ورکړی دی چې ګوره دا اوبه چې کوم دي نو دا اکثر په یو حالت کې نه وي، دا خامخا حرکت کوي. که په دریاب کې وي که په نهر کې وي، دا خو روان وي، ظاهرا حرکت کوي. او که چېرته په یو محفوظ ځای کې هم دا اوبه غونډې پرتې وي، بیا هم دا په ځای نه ایسارېږي، بلکې دا حرکت کوي. سخکت ځمکې ته داخلېږي او څه بره اسمان ته په هوا کې چې کوم دی د حرارت په شکل کې بدلیږي. نو ګوره څنګه چې دا اوبه حرکت کوي، دغه رنګې ګورې دا دنیا هم حرکت کوي. که انسانه په دې دنیا باندې دا ګمان ونه کړي چې دا به زما سره همیشه وي، نه، دا دنیا ستا نه روانه ده، نن ستا په لاس کې ده او سبا د بل په لاس کې ده. څنګه چې اوبه حرکت کوي، دغه رنګې دا دنیا هم روانه ده. دویمه وجه دا ده چې انسان چېرته اوبو ته ورننوځي او یا چې کوم دی نو اوبو ته ورشي ور داخل شي، نو خامخا د انسان جامې لمدېږي. داسې نشي کېدلی چې انسان وایي زه دې اوبو ته ور داخلېږم یا په دې اوبو باندې تېرېږم او زما جامې دې بچ شي، نه، جامې به خامخا لمدېږي. نو دغه رنګې کوم انسان هم چې دنیا ته مایله شو، دنیا ته ورننوت، دی به خامخا ګناهګارېږي. ځکه حب الدنیا رأس کل خطیئه، د دنیا محبت دا د هرې ګناه جرړه ده او د هغې سر دی. او کله کله انسان ډېر اوبو ته ورغورځېږي نو پای کې هلاک شي، مړ شي، خپله زندګي پکې ختمه شي. دغه رنګې که یو انسان بیخي د الله او د الله د رسول او د الله د دین نه مخ واړي او دنیا ته متوجه شي، کېدی شي والعیاذ بالله الله رب العالمین د دې دنیا د محبت د وجې نه د ایمان نه محرومه کړي، والعیاذ بالله. او بله خبره دا ده چې دا اوبه انسان استعمالي نو د خپل ضرورت مطابق به استعمالي. داسې نشي کولی چې انسان د یو ګیلاس اوبو استعمال وس لري او دی چې کوم دی نو 10 ګیلاسه وڅښي، داسې نشي. که چېرته ډېرې وڅښلې د انسان بدن لره نقصان رسوي، نو د دې وجې نه دا اوبه به په خپل مقدار باندې استعمالي. ځکه الله رب العالمین د ژوند دنیوي مثال د اوبو سره ورکړی دی. بیا فرمایي انزلناه من السماء، دا اوبه مونږ نازل کړو د اسمان نه، روې ورو. فاختلط به نبات الارض، نو ګډ وډ مختلف په دې باندې د ځمکې شینکي راوخیږي، ځمکه پې ډولي شي، ښایسته ښکاري. فاصبح هشیما تذروه الریاح، ناګهانه داسې یو ورځ راشي چې هغه دلدل مات رامات پراتي، هواګانې الوزي. کان الله علی کل شیء مقتدره،
الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ورځ چې کوم دی نو داسې راشي چې هغه د ځمکې هغه شینکي هغه ښایسته ښایسته ګلونه هغه ټول ختم شي، شله دشت او میدان پروت وي. دغه رنګې ژوند دنیوي مثال دی. یو انسان چې کوم دی نو هغه ځوان شي، الله ول مال او دولت ورکي، هر څه ښایسته ډولي شي، ناڅاپه په مرګ راشي هغه هر څه پاتې شي، ګویا کې دلته کې اړ څوک آباد نه و. دغه د ژوند دنیوي مثال دی. وبالله تعالی التوفیق.